نن په ټوله صوبه کې د پولیسو محکمې لخوا ترهګرۍ په ضد جنګ کې وژل شوي پولیس عسکرو د هغوی کورنو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړې شوي. د صوبې په یو شمېر ضلعو کې دغه غونډې راجوړې کړې شوې وې. د چارسدې د پولیسو مشر په دفتر کې هم د شهیدانو کورنۍ رابللې شوې وې او هغوی ته ډالۍ هم ورکړې شوې. په دغه مهال د شهیدانو پلاران، بچي او وروڼه راغلي وو او ویې ویل چې د خپلې خاورې تحفظ په دوی اوس قرض دی او د دغې تحفظ به د دوی را روان نسلونه کوي. د شهید رحیم باچا رور رحمدل وایي چې په خپلو شهیدانو ویاړ کوو او را روان نسل یې هم قربانۍ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې چې اوس هم د ترهګرۍ په جنګ کې یو شمېر عسکر وژل کېږي، خو د چارسدې د پولیسو مشر ډي پي او محمد عارف خان وایي چې دوی ورته تیار دي او پولیسو د وسایلو په لړ کې برابر دي. ښاغلي وایي چې د پولیسو په ضد د ترهګرۍ څومره هم پیښې شوي دي نو دوی مجرمان خپل انجام ته رسولي دي. موږ ته څومره د دهشتګردۍ واقعیات شوي دي هغه ټول موږ ټریس کړي دي. هغې کې زیاتر مجرمان چې کوم دي نو هغه خپل کفر کردار ته رسېدلي دي. یو یا دوه کیسونه داسې دي چې هغه فلحال انډر انویسټیګیشن دي او هغې کې زموږ چې کوم ګروپس دي کوم دغه دي هغې ته موږ رسېدلي یو. وسایل لحاظ سره نن سبا زموږ محکمه پولیس ډېر زیات ښه ویل اکوپډ دی. موږ سره هم هر قسمه اسلحه چې کوم ده هغه سره شته. موږ سره نایټ ویژن کیمرې شته او موږ سره نایټ ویژن سکوبا ډیوایسز شته کوم چې په تیاره کې ډېر لرې پورې کس کتی شي او هغې کې دا پهچان هم کولی شي چې هغه سره څه اسلحه شته یا هغه غیر مسلح دی. د چارسدې د پولیس د شمیرو تر مخه په تیرو 43 کلونو کې 100 نه زیات پولیسو ځوانانو خپل ژوندونه ورکړي دي او حوصلې لکه د غر لوړې دي. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز، چارسده.